رش متعلق د عرفه دویمه خبره هغه د تکبیرات متعلق ده. تکبیرات تشریق دا تکبیرات چی تکبیرات تشریق چې د نهمې د ذوالحجې نه شروع کیږي تر 14مې د ذوالحجې پورې، لکه د سکل د تاریخ مطابق دا به شروع کیږي په 16 جون. 16 جون د سحر مز سره به شروع کیږي تکبیرات تشریق، او دا به تر 20 جون پورې. د 20 جون د مازیګر مز چې وشي هغې پسې تکبیرات وویلی شي نو بس بیا به ختمي. دا 23 منځونه راځي، 23 منځونه راځي، او دا تکبیرات کم دي. الفاظ د تکبیرات په کار د چې هر مسلمان نارینه او زنانه دا زده کړي. الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. دا الفاظ د تکبیرات التشریق دي. دا په هر نارینه زنانه بالغ باندې پس د فرض مزنا دا ویل یو پیر واجب دی. یو پیر ویل دا واجب دی. سړی به په اوچت आवाज باندې وای نارینا، او کم چې زنانه دي نو هغه به په مدم आवाज باندې وای، په دمه سره आवाज ډېر نه اوچتای ځکه د زنانه आवाज عورت دی. تکبیرات او تشریق کې هم आवाज په دې باندې نه اوچتای نو په مذهب وای. دا 23 منځونه جوړیږي تکبیرات تشریق. هاي الله، کدی ورځو کې د بندنه موس قضا شي د 9مې ذوالحجې نه تر 14مې ذوالحجې پورې، په دې کې موس قضا شي نو دې ورځو کې چې دا موس راګرځي بیا مثلا د سحر موس قضا شو ورسته بیا قضا کوي نو دې شرم تکبیرات تشریق ویل واجب دي. دا به بیا ورسره وي قضا موس کوي. او کدا مونږه په دې ورځو کې راو نه ګرځو او د دینه بعد د تکبیرات تشریق چې کوم ورځې دي د دینه بعد د مسخزا راګرځي نو بیا به ورسره نه وي. او کچرته یو بندنه د مسبسی دا تکبیر تشریق دا تکبیرات هیر شي نو سلام پسې چې د موز منافق کار نه دی کړي، مثلا خبرې نه دی کړي سب نه پاسېدل نه دی او دس نه دی مات شوی نه دی مات کړي نو په کار دا چې رستو خیر دی وای ځکه دالا د موز منافق کار نه دی کړي. او کو د موز منافق کار نو کو خبرې وکړلې یا پاسې روان شو نو بیا دا ګناهګار دی، د دې بیا قضا نشته، بس واجب دی پاتې شو.